السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړي دي چې څنګه سې به تاسو د ټوټه چاولو یعنې میده چاولو نه بریاني پخوئ. ډېره اسانه او سمپل طریقې ده. ویډیو مې له راوړې ده، طریقه زده کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. راځئ زود طریقه شروع کوو چې څنګه چې پخیږي. نو ملګرو دغسې بسم الله به ووایو او دغسې په لوښي کې به چاولې واچوئ او دغسې اوبه به پکې ښایسته ور واچوئ. نو ملګرو دغسې 1.5 کیلو به چاولې واچوئ اوبو کې او بیا به دغسې 1 کیلو تقریبا چې دی دغسې ښایسته الوګان به دغسې ښایسته کټ کړئ. غټ غټ تاسو ګټلی شئ. دغسې ښایسته مزېدار بیا صاف کړئ او بیا به یې دغسې په اندازه باندې کټ کړئ چې بیخي بیا نه واړه کوئ. صحیح ده، تاسو ګټلی شئ په ویډیو کې. بیا به دغسې یو څو ادرک میده کړئ، دغسې یو څو بوټي ادرک، دغسې اوږه مرچ او 2 ټماټر، یو پیاز او 4 دانې شنه مرچ. صحیح ده، دا به دغسې ښایسته مزېدار دغسې میده کړئ. ملګرو دا هر څه چې کله دغسې برابر کړل نو بیا به دغسې په یو کړايي کې چې دی یا کړايي یا پتیله چې برابر سیز کې وي په هغې کې به دغسې غوړي ګرم کړئ او بیا به پکې دغه کوم پیاز او ټماټر او ادرک او اوږه او مرچ چې کوم موږ دغ کړي میده کړي نو دا به دغسې په دغه غوړو کې ښایسته مزېدار ور واچوئ او بیا به یې دغسې د چمچۍ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته په دغه غوړو کې چې دی هغه دغسې ښایسته مزېدار میکس کړئ او ګیس به پسې چې دی برابر پرېږدئ چې نه تیز وي او نه بیخي کم وي. نو دغسې به یې ښایسته د چمچۍ په مدد سره چې دی په دغه غوړو کې ښایسته دغسې مزېدار چې دی وټکوئ چې دا بالکل په دغه غوړو کې ښایسته مزېدار چې دی هغه سره شي. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ پیاز او ټماټر چې دی هغه یو څه نازه چې دی هغه سره شو. نو بیا به دغسې د بازار نه چې دی بریانۍ مسالې پاکټ به راوړئ، یو پاکټ چې دی هغه به ورته ور واچوئ د بریانۍ مسالې. صحیح ده، او بیا به دغسې یو چمچ چې دی هغه نمک ور واچوئ، 1.5 چمچ ورته نمک ور واچوئ او دغسې یو چمچ تقریبا چې دی دا به ورته سره مرچ ور واچوئ، سره مرچ پوډر به ورته ور واچوئ. صحیح ده، او دغسې بیا ښایسته مزېدار د چمچۍ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه بالکل میکس کړئ په دغه غوړو او ټماټر او پیازو کې چې دا بالکل ښایسته دا مساله پکې ښایسته مزېداره میکس شي او دا خپل رنګ او کومه خوشبو چې د دې مسالو ده هغه بالکل راپرېږدي، مطلب پخې شي. نو ملګرو دا چې کله دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړل نو بیا به دغسې یو کپ اوبه به ورته ور واچوئ دغه تبې ته چې دا تبی پکې ښایسته پوخ شي. دغسې تاسو کتلی شئ موږ چې دی 1 کپ اوبه دغه تبې ته ور واچولې، د چای والا کپ نه وي ورکوټی په هغې په کپ په اندازه به 1 کپ ورته اوبه ور واچوئ او دغسې بیا ښایسته پکې دغه مسالې میکس کړئ او ګیس به پسې بالکل فل تیز کړئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی زموږ چې کومې مسالې ته اوبه ور اچولې وي هغې بالکل وچې کړې. نو بیا به دغسې کوم الوګان چې موږ پاک کړي وو هغه به دغسې دغه مسالې ته ور واچوئ او دغه شانتې به یې د چمچۍ په مدد سره چې دی هغه ښایسته بالکل په دغه مساله کې چې دی هغه میکس کړئ او تر 5 نه تر 10 منټو پورې به دغه مساله کې ښایسته چې دی هغه وخوټ کوئ په برابر ګیس باندې. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو موږ چې دی 15 او 10 منټه تقریبا شاوخوا دغسې وشو، موږ ته یې سر لرې کړ. نو تاسو کتلی شئ زموږ الوګان چې دی هغه یو څه ناڅه چې دی په دې مساله کې بالکل چې دی هغه سره شوي، تاسو ته نظر راځي بالکل ښایسته مزېدار برابر شوي دي. نو ملګرو کله چې دغسې یوه اندازه سره شول نو بیا به دغسې چې دی یو 3.5 کپ اوبه به دغسې بیا دغه الوګان ته ور واچوئ چې دا الوګان په دغه اوبو کې ښایسته پاخه شي. نو 3.5 کپ اوبه به دغسې ښایسته ور واچوئ دغه الوګانو ته او ګیس به پسې بالکل فل تیز کړئ. صحیح ده، تاسو کتلی شئ موږ دغه اوبه ور واچولې ورته دغسې بیا د چمچ په مدد سره ښایسته مزېدار چې دی هغه دغسې ښایسته میکس کړئ او ګیس به پسې بالکل فل تیز کړئ او د 5 نه تر 10 منټو پورې به دغسې ښایسته سر پې کېږدئ. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو موږ چې دی 10 منټه وروسته ترې سر لرې کړو. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زموږ چې کوم الوګان دي هغه بالکل پخ شوي دي او بالکل چې دی تیار شوي دي. تاسو په ویډیو کې کتلی شئ ماشاءالله بالکل ښایسته نرم شوي دي او ښایسته په دغه مساله کې ښایسته مزېدار پخ شوي دي. نو ملګرو کومې چاولې چې موږ اوبو کې اچولې وي هغه به دغسې ښایسته راوړئ. تاسو ته ما د ویډیو په اول کې هم ویلي چې دا چاولې چې دی ټوټه چاولو پخولو چل درته ښیم. صحیح ده، چې د ټوټه چاولو نه موږ څنګه بریاني پخوو. نو دغسې ټوټه چاولې چې موږ کومې اوبو کې اچولې وي هغه موږ راوړلې او دغسې هم ښایسته په دغه الوګانو کې ور واچولې، دغسې بیا تاسو هم ور واچوئ او د چمچۍ په مدد سره بیا دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دغسې ښایسته بیا مزېدارې به دغه مساله او دغه الوګانو کې چې دی بالکل ښایسته مزېدارې میکس کړئ
او ګیس چې دی بالکل به پسې نارمل کوي. صحیح ده، تیز ګیس به پسې نه پرېږدئ چې بیا دغه وریجې چې کومې دي دا بیا نه پخېږي. صحیح ده، هغه اوبه چې کوم پکې موږ اچولي دي هغه وچې شي او وریجې بیا نه پخېږي. صحیح ده، ګیس به پسې بالکل نارمل پرېږدئ چې نه ډېر تیز وي او نه بیخي ورو وي. نو دقسې بیا ښایسته د چمچې په مدد سره ښایسته مزېدارې اوارې کوئ. نو دغسې چې ښایسته به دا مساله کې میکس کړئ ملګرو، نو بیا به دقسې چې دی یو 3 کپه اوبه چې دی نو ورته ور واچوئ. د چای والا کپونه نه دي، په هغې باندې چې دی یو 3 کپه اوبه به ورته دغسې ښایسته ور واچوئ، تقریبا 3 کپه. صحیح دی، او دوباره بیا دقسې د چمچې په مدد سره چې دی دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه میکس کړئ. نو ملګرو دقسې به ښایسته میکس کړئ او د 10 نه 15 منټو پورې به سر پرې کښېږدئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ بریانۍ چې دی هغه یو څه نه څه اوبه وچې کړي دي. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې، او بریاني هم کافي چې دی هغه پخ شوې ده. نو ګیس به پسې بیا اوس بالکل سلو کړئ او دوباره بیا چې دی په دم باندې کښېږدئ. صحیح ده، دغسې چمچ په مدد سره به دغسې دا کمې اوبه چې په سر پاتې شي دا به دغسې ورښکته کړئ او بیا ته به یې ښایسته دغسې اوار کړئ او د 10 نه تر 15 منټو پورې بیا دغسې ښایسته په دم باندې کښېږدئ. صحیح ده، کم ګیس باندې. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ چې کومه بریاني وه هغه بالکل تیاره شوله. تاسو کتلی شئ چې مونږ چې دی د میده وریجو نه ټوټه وریجو نه څومره ښایسته مزېداره بریاني پخه کړله. نو تاسو هم ځانله دغسې ښایسته د میده وریجو نه دغسې ښایسته او ښکلې مزېداره بریاني په خپل کور کې پخپله تیاره کړئ. نو ملګرو که کوم ملګری زموږ چینل باندې نوی وي نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ د داسې ښکلو مزېدارو ویډیو لپاره. ډېره مننه، ښاد او اباد اوسئ.